بسم الله الرحمن الرحيم. زكاة الذهب والفضة. زکات د سونی او د چاندی. د زکات لپاره قانون دا دی چې د دې لپاره په نصاب کې څلور سیزونه دي. یو سونه ده، دویم چاندی ده، دریم نقدي پیسې چا سره او څلورم مالی تجارت دی. دا څلور سیزونه چې دي دا د زکات لپاره د نصاب ګرځي. که یو سړی سره سونه ده 1.5 تولې، نور ورسره هیڅ هم نشته، خو 1.5 تولې سونه ده، نو په ده زکات فرض دی. که 1.5 تولو نه سونه کمه ده او نور څه شی ورسره نشته، نو بیا پې زکات فرض نه دی. یو سړی سره چاندي ده 52.5 تولې، نور څه ورسره نشته دی، نو بیا پې هم زکات فرض دی. که 52.5 تولو نه کمه چاندي ده او نور څه ورسره نشته، زکات پې فرض دی. یو سړی سره نقدي پیسې دي، نو دا نقدي پیسې څو دي دې ته به کتل کېږي. آیا دا د سونی یا د چاندی قیمت ته رسي، لکه 7.5 تولې سونی یا د 52 تولې چاندی قیمت ته رسي؟ که رسي نو بیا پې زکات شته دی، که نه رسي بیا پې زکات نشته دی. او یو سړي سره مالی تجارت دی، نو د دې مالی تجارت به قیمت ولګول کېږي. قیمت به ولګول شي چې د دې دا قیمت 52 تولې چاندي ته رسي یا نه رسي، 7.5 تولې سونی ته رسي یا نه رسي. دې کې یو کوم ته هم رسي، نو بیا پې زکات فرض کېږي. دا څلور سیزونه چې کله دا سیزونه جدا جدا دي، لکه صرف سونی، صرف چاندي، صرف د سره نقدي پیسې دي یا صرف مالی تجارت دی. بل طرف ته یو سړی د سره لږه سونه ده او لږه چاندي ده، نو بیا د دې نصاب بدل شو، د دې سونې او د چاندی به قیمت لګولې کېږي. نو چې قیمت ولګولې شو دا به وګوري 52 تولې چاندی ته رسي که نه رسي. که 52 تولې چاندي قیمت ته رسي نو بیا پې زکات فرض دی. یا یو سړي سره سونه ده لږې پیسې دي، یا یو سړي سره سونه ده لږ مالی تجارت دی، یا چاندي ده او پیسې دي، یا چاندي ده مالی تجارت دی، یا پیسې دي مالی تجارت دی. لکه په دې څلورو سیزونو کې 2 سیزونه یا 3 سیزونه یا 4 وړه لږ لږ یو سړي سره دي، نو بیا به د دې قیمت لګولې کېږي. او دې کې چې کوم یو سیز هم 52 تولې چاندی قیمت ته د دې مجموعه یا د تجارت هغه رقم مالی تجارت یا نقد پیسې یا چاندي د 52 تولې یا د دې کې د کوم یو سیز 2 سیزونو 3 سیزونو قیمت یو ځای کړلی شو او هغه رسي 52 تولې چاندي ته، نو په دې سړي باندې بیا زکات فرض دی، په دې باندې زکات لازم او ضروری دی. خو د زکات دپاره دا مسله ده چې ضرورت نه زیات سامان که یو سړي سره په کور کې دی نو دا به په نصاب کې نه شاملېږي. قرباني، صدقه فطر، د دې دپاره 4 سیزونه دا دي: سونه، چاندي، مالی تجارت، نقدي پیسې او یو ورسره ضرورت نه زیات مال دی. کور کې داسې سامان پروت دی چې هغه پوره په کال کې د ده په استعمال کې نه راځي، د ده د ضرورت نه زیات دی، د ده د ضرورت نه بار دی. نو چې د ده د ضرورت نه هغه سیز بار دی، نو بیا هغه سیز به هم د قربانۍ نصاب دپاره یا د صدقه فطر نصاب دپاره شاملېږي. او د صدقه فطر یا د قربانۍ نصاب کې به د 5م سیز شامل شي. که دې کې 2 سیزونه 3 4 یا 5 واړه لږ لږ ورسره دي، نو د دې به قیمت لګي او 52 تولې چاندی ته رسي، نو په هغه سړي باندې قرباني او په هغه سړي باندې صدقه فطر واجب او ضروري دی. باقي پاتې شلله کور دی د اوسېدو یا ځمکه ده، دې کې زکات نشته دی. خو هغه کور یا هغه ځمکه چې هغه کې د تجارت نیت کړی چې دا د خرڅ دپاره ده، نو په هغې کې بیا زکات شته دی، د هغې به قیمت ولګولی شي. یا دغسې ساوری دی، مثال کې چا سره ساوری دی، میخه ده، غوا ده، اوښ دی، اس دی، څه شی دی، نو په دې باندې هم زکات نشته دی چې کوم ساتلو دپاره دی. خو چې د تجارت دپاره نو بیا به د هغې قیمت لګي او 52 تولې چاندی ته قیمت رسي، نو د هغې د قیمت نه 2.5% حساب سره به زکات ورکړل کېږي. باقي پاتې شل هغه ساوري چې هغه سوریدونکي دي، د کال زیاته حصه هغه په سر باندې وخت تېروي، هغه سریږي کال نه زیاته حصه د کال په زیاته حصې کې، لکه 6 میاشتو نه زیات 6 میاشتې 7 میاشتې 8 میاشتې هغه سریږي او 2 3 4 میاشتې ورته مالک خوراک په کور کې اچي. نو هغه ساورو کې اوس مثال کې اوښان دي، میخې دي، غواګانې دي، بیزې دي، د هغې دپاره نصاب دي. مثال کې اوښان دي، 15 اوښان دي یو سړي سره، او د کال زیاته حصه هغه په بار سریږي، لکه مالک منې بوج نه دی، په بار سریږي،
نو په دې کې یو بیزه دغه به ورکوي زکات به ورکوي که لسو خاندي نو 2 بیزې 15 خاندي نو 3 داسې ترتیب سره نو او غواګانې میخې دي 10 غواګانې یا 10 میخې دي یا غواګانې میخې ګډې وړي دي او دا 10 ته رسي نو په دې کې د 2 کالو بچي به ورکوي د غوا یا د میخې د 2 کالو بچي به ورکوي بیزې دي نو بیزو دپاره خپل نصاب مقرر دی په بیزو کې به خپل نصاب کې هغه بیزې چې هغه د کال زیاته حصه هغه بار سریږي او لږه حصه د کال مطلب میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې څه لږ زیات یا کم هغه په کور کې خوراک کوي خو زیات هغه بار سریږي په سرن منې د هغې هغه وخت او هغه زمانه تېرېږي نو په هغې کې بیا زکات دی او داسې بیزې داسې میخې داسې غواګانې چې هغه په کور کې ساتي او هغه په کور کې خوراک کوي مالک په هغې باندې خرچه کوي مشقت کوي ورسره نو په هغې کې زکات نشته دی خو چې د تجارت دپاره خرڅولو او اخیستلو دپاره نو بیا په هغې کې هم زکات شته دی او د هغې به قیمت لګولی کېږي او د هغې به زکات ورکولی کېږي